لله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله لره دی هغه څه چې په اسمانونو مځکو کې دي وان تبدوا ما فی انفسکم کتاسو ښکارا کوي هغه څه چې ستاسو په زړونو کې دي او تخفوه یې پټوي یحاسبکم به الله نو حساب وو کې ستاسو څخه په دې باندې الله ويغفر لمن يشاء بخنه کوي الله چاته چې وغواړي ويعذب من يشاء عذاب ورکوي چاته چې وغواړي والله على كل شيء قدير الله په هر څه باندې قادر دی. دا آیت صحابه کرامو باندې ډېر ګران آیت دا چې کله نازل شو نو دیکھے اللہ فرمائل وی دسمکی و دا اسمانون واقدار و اختیارمن اللہ نے او اللہ دا فرمائل کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ کہ سم پزر کے لئے کپٹا وی او کخکارا کوئی اللہ بمقدس حساب مانے دانا کہ کم پٹا گناہ تا وکی کنا گناہ دیسی نا پزر کے لئے دا گناہ خیال رہا ہے پدې باندې الله نسی ګناه دې نه لکه خو د ګناه خیال راغی د غلا خیال راغی د قتل خیال راغی د بلې ګناه د بلې ګناه نو کچرتا دا په پزړه کې راغی نو الله باندې ګیره دا ایت چې نازل شو ځینې روایتونو کې راځي کوئی صحابه ډېر زیات خپو نبی علیہ السلام لوره ویل الله رسول الله خو اوس پوری د الله باندې کتاب هیڅ اعتراض نه دی کړی کوم حکم چې د الله راغلی بس موږ ورته استغاړه خو دي منله خو دا خبره زموږ د وس نه بار ده دا وس چې کومه ده ځکه چې کله کله یو سړی ځان له پروتي ناسي نو د هغه په زړه کې داسې خوښ خوښ خیالات او د ګناه سوچونه او فکرونه راشي وروسته بیا خفه وي نو چې الله مونږ په هغې راګیروي نو دا خو به ډېره ګرانه شي دا خو مونږ کړي نه دا ګناهونه خو چې فکرونه راشي شیطان دی نبی علیه السلام چې دا خبره واورېده سخت غصه شو پهله ځان نه به بني اسرائیل نه جوړوئ چې د الله په کتاب باندې اعتراضونه کوئ دا منو دا نه منو دا راته اسانه ده او دا راته ګرانه ده په دې وجه تاسو د ځان نه بني اسرائیل نه جوړوئ بس چې الله حکم کړی هر څه چې دی دې ته به تابعدار یې نو چې نبی علیہ السلام ورته قار شو نو الله پسې دا بل آیت راولې چې آمن الرسول ایمان راوړو دی پیغمبر بما انزل الیه پاغه وایي چې ورته نازل شو د من ربي د رب د طرف والمؤمنون او مؤمنان ایمان راوړو كل آمن بالله هر یو ایمان راوړل دي الله باندې او ملائکتی په فرشتو او کتبه په کتابونو او رسولي په پیغمبرانو لا نفرق بين احد من رسله من فرق نکو په مابین د یو پیغمبر د الله کې وقالو سمعنا کله چې نبی له سلام ول هر څه چې نه منای به نو د صحابه ول واورې د مونږه واطعنا او تابعداري وکړه بالکل بس تابعداري چې د الله حکم دې منو به کبه وس کې می هم به منو او کنه می هم به منو غفرانک بخره غواړستانه اے الله ربنا اے رب زمونږه و الیک المصير او تا ته واپس دا آمن الرسول او پدې پسې رسنه آیت لا یکلف الله نفسا دا دو آیتونه غوره آیتونه دي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام یو فرشتہ رااله وای دا په اول ځل د دنیا ته راکوشو د دې نه مخکې چرته دا دنیا ته نه راکوشو جبرئیل علیہ السلام فرمایل ول دا ملائک اې چرته د دې نه مخکې نه راغله نبی علیہ السلام له زیر ورکو دوه راغاني قبول کړه یو د سورته فاتحه او یو د سورته بقره اخري دوه آیتونه او د دینه چې کومه کلمه تلولې نبی علیہ السلام ته الله تعالی ذکر کی یو حدیث کې دی نبی علیہ السلام فرمای دا دوه آیتونه د شپې د کېدو په وخت رسول الله وصل او روایت کې دام دي چې دا دوه آیتونه په شپه کې څوک وایي نو دا به له کافي شي بس است حفاظت به کوي علی رضی الله تعالی عنہ فرمای وای زما
د یو کس په باره کې دا خیال نه دی چې هغه به عاقل بالغ مسلمان وي او هغه چې دا آیتونه ورته رسېدلي آیت الکرسی او د سورت بقره آخري آیتونو نه بغیر به دی وده کېږي وایي زما چا په باره کې دا خیال نشته چې دی مسلمان او دی بالغ نو دی به د سورت بقره د آخري آیتونو د آیت کرسی نه بغیر وده کېږي وایي ځکه چې دا هغه خزانې دي د الله د عرش د لاندې دي نو دومره د خیر آیتونه دي عقلمندو انسانانو له وایي چېرته پرېښودل نه دی پکار نو دې آیت کې الله صحابو هغه حالت بیان نو چې کله صحابه وویل بالکل او کومګه په وس کې یو کپنۍ خو منو نو الله په رحم وکړو د اخره آیت راولې لا یکلف الله نفسا تکلیف نه ورکړي الله یو نفس ته الا وسعها مگر داغه د وس مطابق دا اخره آیت الله راولې کو صحابه ول د زیره د پاره چې الله یو نفس نه داغه د وس مطابق تکلیف ورکړي چې د وس نه بار خبره ده الله پیډه نشي لکه د انسان دا سوچونه او فکرونه د وس نه بار دي په دې باندې الله نه نشي لها ما کسبت د دې نفس د بار با بدل د هغه عملي چې د کړی کسبت مخکې دا نه مخکې ویل چې په زړه کې نه سو پاغه به الله نشي وس وایي چې کوم وکو پاغه به الله نشي رسول پاغه نه نشي وعليها او نقصان د دې نه پس د پاره وي مکتسبت عمل چې د کړی ربنا لا تؤاخذنا اے رب زمونږه منی سمونږه ان نسینا کچرت زمونږ یو کار یش په یې باندې الله مونږه منی نسا او اخطانا یارا په خطا او غلطۍ کې یو کار وش ربنا اے رب زمونږه ولا تحمل علينا اسرا مرا بارکو په مونږ باندې هغه بوج کما حملته على الذين من قبلنا لکه څنګه چې تا بار کړیو په هغه کسانو چې زمونږ نه مخکې وو روجي په ډېرې وي منځونه ډېرو نور د شریعت احکام د هغوی سخو صدقات خیرات خوړی نشو مال غنیمت نشو استعمالولی ولا تحملنا او ما اوچتو په مونږ باندې ما لا طاقت لنا به هغه بوجونه چې مونږ طاقت نه لرو واعف عنا معافرات وکا واغفر لنا بخنا رات وکا ورحمنا رحم را باندې وکا انت مولانا تمددگار زمونږ اے الله انصرنا على القوم الكافرين نو امداد وک زمون سره د قوم کافر په مقابله کې ان د کافرانو په مقابله کې زمون سره تعاون وکا او مرسته وکا